الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت مبارکہ معطرہ اولنی وختنا داغی بیان شروع پائے کی د صحابہ کرامو د اسلام پا قبلولو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منلو چکم تکالیف دشمنانو د دین رسول داغی تذکرہ شروع دا مشنمونِ خروار ورنہ د دینهم زیاد دی دس صحابہ کرام تذکرم اکڑا دسو اس کو خالد بن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے دد اسلام واقعہ قدموں کے دے مخکنوں کے دے کلچ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اول اعلان د نبوت خپلو کو او د رسول علیہ السلام ظهور شو دو خوب لیدلو دی خالد سے په خوب کی وی زو دو اور په غاړه باندې یو کنده کې اور بل دی او زه په ولاړ یم نو څه کسان داسې چې هغه مالا دیکړه راکوي ټیله راکوي هغه اور ته مې غورځوي او رسول علیہ الصلوۃ والسلام ولید وې دې ما نیوي او ما د غورځېدو ته نه پرېږدي ویزه د خوب نه یکدم را پاسېدم په یاره باندې او زړه کې لاره الله وغورځول چې ان هذا الرؤیا حق دا خوب چې زه کوم اینم دا رښتینی دی دا صحیح دی دا خوب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته بیان کو خود رسول علیہ السلام داغ پا اولنو تابدارو کے دے اغور توی ارید بک خیرہ تابانی دا خیر ادادکڑے شوی دا داتا چی سوک اینی هذا رسول اللہ دا نبی علیہ السلام دے جتا جہنم تا دا غرزیدونا رانی وی نزتا تا داویما لڑش دا رسول علیہ السلام تابدار شا دے لاڑو او اسلام راوڑو اللہ تردیزه پوری سنکتی معلومی شوی یو دا چې خوب دام حقیقت لري دا بیله خبره ده خوبونه ګڼ قسم دي یو قسم
هغې ته شیطاني خوبونه وایي. لکه د شرک دعوت درته درکوي څوک، فلانې ولی پخوا به خلکو وی پلانکې ولی ما پسې رالی چې ما را ژوندی کا، ما ښکاره کا دې خلکو ته. وقیضنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم. استاذ فکری قائد محترم سے د شیخ القرآن رحم الله چې کوم تدبر او سوچ صورت حامیم سجده کې وای چې دفع د اعتراضاتو ستا په خبره نه پوهیږو، دام داغي یو اعتراض په څنګه نه پوهیږي. انما انا بشر. بابا خوب کې راغلو وی قیضنا لهم قرنا، دا خو دې زوړ اشنا دی، مخکې راته موزي در باندې خراباو، اوس دې د ایمان نه پاتې کوي، عقیده دله خرابوي. او یو نفسانی خوبونه د ورځې څه شوي د شپې خوب کې هم هغه زوتی کلندري د کلندرۍ آوازونه کوي. پښتانه وایي پیشوګان چې دنو دا په خوب کې आवाज دیني. الله سبق والا پکې له سبق چغي وایي، چڼي پکې وظیفه راړي خدای وخا کله پکې دا چغه کی. دا درد چې څه شوي نو هغه د شپې کله زوتی. دلته زمونږه موږ سره پاتې شو دا حسن سعد مفتی صاحب ثناء الله، نو د پینډس اپریشن ولا موږ چې دن هغه کو په هسپتال کې نصرت الله مفتی صاحب وسره دې چې اپریشن ولا وکړو به وشي کې دي. نو ټول ډاکټر وی راځه مشي، ډاکټر راځه وکړو توحید بیان او دا اشعار سو تماویل عملیه دا شروع نه وی پدې کې لګیاو. مې معلومه دا شو چې د سختۍ په وخت کې مرګ راځي ځنکدنی نو چې دین سره تعلق نو الله به د خپل نه هغه خبري وباسي. او یو رحمانی خوبونه هغه خوبونه رسول علیه الصلاۃ والسلام اول شپږ میاشتې خوبونه لیدل. نو کوم حدیث پاک کې چې راځي چې خوبونه دا د نبوت شپږ صلیختمه حصہ ده. داغي مطلب دا نه دی چې ته خوبونه یې نه نتګې شپږ صلیختمه حصہ کې پیغمبري، لکه څنګه چې منکرین حدیث د حدیث په مطلب نه پوهیږي، غلط مطلب بیانوي. دا امور تشبیهیه وہی چې اسمانی راتله قرآن کریم نو 30 کاله کې پوره شوه دی. نو کال کې 2 ځله شپږ میاشتې راځي، نو په 30 کې شپږ میاشتې چې دی نو دا شپږ ځله راځي. نو شپږ ختمه پکې شپږ میاشتې دي. رسول الله سلام شپږ میاشتې خوبونه لیدلي نو ځکه دا راځي چې دا د نبوت شپږ ختمه حصہ ده. او د رسول الله سلام حدیث دی چې په اخره زمانہ کې قلما یکذب رؤیا المؤمن، ډیر کم به چې د ایماندار خوب بچ دین هغه دروغجن کیږي بلکې رښتینی وي. او رسول الله السلام چې کوم خوبونه بریدله ودا سے براتلو کفلق الصبح، لکه د سبا غوندي سبا چې راوښليږي او ښکارش. الله داتم معلومه شولا کفر او شرک بی دینی
دادی جہنم تبوزی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نو کنتم علی شفا حفرت من النار تاسو پغاړه د کندې د اور وې شرک او کفر سره مړ کېدلو نو جهنم ته تلو فانقذکم منها الله رب العزت دغه کندې د دې اور نو د دې اور نه تاسو بچ کړئ پر اړېګلو د محمد رسول الله د آسماني وحی بانی كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون الله خپل آیاتونه حکمونه بیانې چې سم شي خود نہ تے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور صحابی دام وی اران الہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات انا ما قال واقعون منگتا نبی علیہ السلام سملار اخود لپس دو گمرائینا او زمون یقین دے چے محمد رسول اللہ سوئی نو دا یقینی دی دا واقع کی دن کی دی حدیث کی دو دی خوب کی وی مال سوک ٹیلر آکئی او نبی علیہ السلام میرانی سی ٹیلر آکئی دا آغا ناکار ملگر دے چاگا ٹیلر در کئی دیکا در کئی چے مڑ رازا دا آغا ناکار دوستین زکخو رجل مومن چه دا موسیٰ علیہ السلام تائیدی کڑے دے او دا فرعون چه دے داغو دا تالیسٹو خلاف کڑے دے او فرعون خو تکبر کیو زد کیو عناد کیو خو کشران پویا کئی ندیوتی مالی ادعوکم الى النجات وتدعوننی الى النار زوم خلاصی تبلم چه تابداری درالی گری شوی دا اللہ تعالی دا او تاسو ما جہنم تبلی چه تاسو دا فرعون دا ناکار خلق و تابدار ایتما بلی شرک و کفر تمی چه دنگا بلی او دا مشرک للور خور نور کولو او دا مشرک سر نکاح نکول دا کافر سر نکاح نکول یہودنا عیسائینا قادیانی مذہب والا بریلیان مشرکان کافران شیعگان دغ جنکے پہ نکاح بانے ماخلا ولی ماخلا لا تنکح المشرکاتی حتی یؤمن او لا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا او لعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم او لامت مؤمنۃ خیر من مشرک ولو اعجبتکم درست سے اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنۃ والمغفرۃ باذنه مشرک چی دیو کو یا خزی او مشرک تریدل خور ورکلا یا موحدہ او مشرک دیو کڑا نو پشرک کی بستالو خور اختکی او تاب پشرک کی اختکی نو جہنم تذیر آکاگی نو اللہ من اوکڑا لازکا چی اللہ تعالیٰ بخنی طرف تا چیدنا غبانا لگئی اولئک یدعون الى النار واللہ یدعو الى الجنت والمغفرت باذنی او المجاورت مؤثرت گاونڈی توب چیدنا اثری گاونڈی توب سے ہی داغی اثری زکا خدا رازی چه تاتوانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد تنہا ہمی بر جا زند او یار بد بر جا و بر ایما زند ناکارا ملگرے دا ناکارا مار نم ناکارا دے ناکارا مار آپ بدن تک در گئی خو ایمان تا نقصان نہ رسئی ناکارا ملگرے دا بدن نقصان ہم در رسئی او دا ایمان نقصان ہم در رسئی او چاہ دا سے ذکر کر دے تا توانی دور شو از یار بد حق ذاتی پاک اللہ الصمد یار نیکو گیرتا یا بے نعیم او یار بد آرت تو راسو اے جہیم ناکارا ملگر دے جہنم تبوزی او خملگر دے جنت تبوزی خملگر انیسا
اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الردي چکل یو قوم کې اوسېږي نو نیکانو سره دوستانه کوا او د بیکار سره مکیگا او من ټولی دنیا ته دا وایو چې من تا جماعت اشاعت التوحید و سنت زمن مشایخ اکابر حق پرست علماء چې صبر دي دا پدی وخت کې اولیاء کرام او بے لالچا د قرآن او سنت او د فقهای کرامو د اجتهادات او صحیحو داغي بیان کون کی دی راضی دی سره ملګری شي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الردي چکم د مغربي جمهوریت او د کفر د بی دینه پس روان دي هغه د تباکی ګوره شیعتو قادیانیت او بریلیت یهودیت عیسائیت طرف تا سوشلزم او دا کمیونزم دغه طرفونو روان دي دار تباکی دا مکوا اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الردي د فحاشه اور یانه فیسبوک فسادبوک داغي په ذریعہ چې دا سروان دي دا پریدا راضی قرآن واوري سنت واوري احادیث واوري اقوال واوري سیرت د محمد رسول الله او د صحابه کرام حالات واوري دا د کامیابی دي ذکر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سړی ته مو ګورئ دا ملګری ته وګورئ چې دې چا سره دوستانه کوي چا سره د دوستانه دا چا سره د یارانه دا صحابه کرام ولی اوچتی زکه د محمد رسول الله سره دوستانه دا زکه بابا چلاسی وی نیست مدح شاه بجز مدح رسول طعن بر عادت مرد توان بر شاہ توان بر پیغمبرس آنچ گفتہ شاعر گویم درس عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی صحابہ کرام مدحا دا دا رسول اللہ مدحا دا پا صحابہ بد دا پا محمد رسول اللہ بد دی ذکر سڑی بارا کی تپوس مکوا داغ دوست بارا کی تپوسو کام داغ دوست بارا کی تپوسو کام نو نبی علیہ السلام اچتن صحابہ اچتی بار حق کردند شاہر یک عمل گرچہ اندر اجتہاد آمد خلل نیست جز افسانہ تاریخ وطن این چنی تاریخ در آتش پگن اغید اللہ در رضا در پارکارو نکر دی گرچہ اتحاد کی خطا شوی دی کتوائے تاریخ نکل لی دا تاریخ دا وطن دا ناول دے افسانہ دا خیالی مضمون دے دا عورتو غرزا وچہ دا صحابہ بد پکیوی چرا صحابہ سب پکیوی بد پکیوی دا عورتو غرزا فَإِن كَانَ ذَا خَيْرٍ فَصَاحِبُ سُرْعَةً وَإِن كَانَ ذَا شَرٍ فَجَانِبُ تَحْتَدِي نو دا صحابی وی مالا سوک ٹیلر آکئی دا آغا ناکار ملگری دی اور رسول علیہ السلام میں رانی سی او دا آغا حدیث نم دا معلومی گی دا مسلم شریف حدیث دے رسول علیہ السلام وی مثلی زما مثال او استاذ مثال و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا زما استاذ مثال دادا سے دے لکے او سڑے دے اور بل کو دی تو پا مثال بانی پیا کول اور بل کی رنا بل کی فجعل الجنادب والفراش یقان فیا شروشی دا خزندان ماشی او مچان او دا آخوا دیخوا سیزونا پتنگان پر کی تتلی دی پکی غرزی کی وہ ویذبہن آغا سڑے اغواتا دا سی ٹیلی ورکی چی آخوا شی سوزی کنا یذبہن آنا نو انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تفلتون من یدیا زستاسو بڑی رانی سمد دی بڑی نا کبڑی دا بڑا پکی رانی ہوئی کن دا بڑا راونی سی دی بڑی نم رانی سما چی تاسو جانم تانو غرزے گئے خود تاسو زمان دلاس نور خطا کی گئی وزان جانم تا غرزہ ہوئی لگی کندے لگی دی حدیث سرا زوم رانی سم دا بڑو ناکلک چی تاسو جانم تانو غرزے گئی او تاسو جانم تا زان چی نا غرزہ ہوئی زمان ازان خطا کوئی نو دیوی ما خوب کیوں لی دل چی سکرا لٹیلر آکئی اور رسول علیہ السلام میرانی سی دیوی منع کئی چی اور تانو غرزے گا مام آگا حدیثم دا بخاری شریف تائید کا چی رسول علیہ السلام ہوئی زمان مثال او ستاسو مثال ملائکو دا بیان کرو آگا دا دیں
چې څوک یو کور تیار کی یو بنگله تیار کی آئی کی قسمه قسم خوراکونه مزیدار او یو تن راولیږي چې ورشه خلکو له دعوت ورکا چې دن راشي او خوراکونه وکي او سیل وکي نو څوک چې دا داعی خبر او منی دن لړشي نو سیل به وکي خوراکونه به وکي مزي به وکي داسې الله جنتونه تیار کړی دي او پای کې قسمه قسم نمائشونه دي خیسته والده او خوراکونه دي قسمه قسم او زه الله تعالی داعی را لګلې ما نو چا چې زما او منلا نو جنت ته ولړ شي نو مزي به وکي خوراکونه به وکي سیل صفا به وکي او چې زما نه منی نو د مزونو پاتې شي او د چرچو نه پاتې شي خوراکونو سکاګونو نه پاتې شي نو دا صحابی ما خوب کې دا ولیدل را پاسېدم نو معلومه دا شوه چې خوب باغ چاته بیانې چې غستار خیر خوای او بکر صدیق د ټول عالم هغه هم خیر خواو ځکه د محمد رسول الله شاګردو نو آثار الآباء تظهر فی الابناء نبی علیہ السلام خیر خواو مصلحو نو دیم خیر خوا دی نو صحیح تعبیری و تورکو وی دا خوب دی ګوره دا دی ته اشاره کوي چې تابانه د خیر اراده کړې شوی دا هغه خیر محمد رسول الله سره د الله داغه تابعدار شنو د اراله د محمد رسول الله تابعدار شو محمد رسول الله ایمان راوړو سعد خالد بن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ اسلام چراوړو پلار مخالف ته رونه مخالف دي ټول مخالف دي اجس پپټه اسلام راوړو خو پلارې په پیښو چې دې ډیر وخت نه چته زی چې دې چته زی هغه رسول اسلام څخه راته پټ پټ نو اوسم چې علاقې تلرشي ملګری نو چې پوېږي چې خاندان مخالف ته پټ پټ راځه بس خبرې زده کوا دا طریقه یاد کړه پټ پټ براته او پلار واپس رونه را لګل ورشي تاسو دی وګورئ هغه لا اسلام نور راوړي رستي بیا راوړي چرابه اوس ته پلار تا پلار بدا چې دنو او به زورو وهبای لخت باندې او دور به و چې داس سر باندې به لخت ماته شو سر باندې به لخت ماته شو حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون امتحان بخامخای اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الہ را بے مکہ کې وتاړو رونو ته خبره سره مکوي او دا یاروي مکو دا خبره مکو مرایته ولا پړې واچو زوري ورک چې دې په دی ویری کې خپګی می خدا دا چې اسلام او توحید او عقیده توحید دا یو ځل ته نو دا پنځپریت چې نو ذکر توبه دا به دا وړي دو نه او چې سم شي کنه توحید ایمان دې بیا په دې خبرو باندې نو پس کیږي لکه هغه پینا خوراک بند کو دری رضی پی چدن هغه خوراک او اسکاک او خبرې اترې دا به بند کړلې دا خوراک به بند کو د اس پروانه و صابر محتسب پلار وتوی والله لامن عنك القوت قسم په الله خوراک نه درکوم هغه وتوی ان منعتني فان الله يرزقني ما اعيش به تب ما نه منکه الله به مال هغه سره کی چې زه به جون دیما زما الله شته رسول الله السلام څخه لاړو نبی اسلام به اکرام کو نبی اسلام سره به وو هغه سره ملګریو او بیا حبشي ته هجرت کړې دي د مسلمانانو سره په دویم ځل کې چې کوم صحابه کرام چې دغه تلیو نو دا خالد بن سعید بن العاص رضی الله تعالی عنهم د دې حالاتو نه مونږ ته معلوم شول چې په دین کې ګوره سختۍ شته دي او هر کی عاشق شد اگر چی نازنین عالمس نازکی کے راستہ آید بار میں باید کشید اس پا بار راکاگی او مزیب بیا التوی ندیزے کی منگا و تاسو توحید و سنت داخل کو او د شرکیات و بدعاتو نا د دین بیزار شو فحاشے اور یانین و قانون د غیر اللہ نا بیزار شو او د قرآن کریم درسونو تا متوجہ کی دل او دارنګ مدارسو د بنینو د بناتو ته خپل بچی چې دن اغه نږدې کول او خپل وطن نږدې کېدل مال او جان په دی باندې لګول او اسلامی معاشره چې دن اغه جوړول او د فحاشه او ریانای د سیلاب نه ځان او خپل بچی چې دن اغه بچ کول خپل خاندان بچ کول مسلمانانو ته بیان کول اغه بچ کول نو ان شاء الله تعالی
دا به زمونږ ذریعه د کامیابی وي او دا د زمونږ ذریعه د کامیابی. الله رب العزت د صحابه کرامو دا غي حالات قتل او پاغي باندې پویدل او هغه بیا ځان لچدن هغه عملی نمونه ګرځول. دا مونږ او تاسو له وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.